ما قوم ډېره تیاری کړې وه چې ډېر جذباتي تقریر به وکړم تاسو ته، خو ذهن کې سرصافي د دې مخې ته بیا زما تقریر ما ته نه ښکاري، ځکه چې دوی کم جذباتو تقریر وکړو او کم جذبات یې وښول، نو زما نن دا زړه ډېر زیات خوشحاله شو چې آیا ما سره یوتھ کې دومره تکړه ملګري شته. نن چې مونږ دلته راټول شوي یو د برسی په حوالې سره دا میټینګ مونږ ایښی دی چې راتلونکي برسی کې شرکت وکړو، د برسی کامیابه کړو. د هغې غټه وجه دا ده چې د جناب حیات محمد خان شیرپاؤ صاحب دا کوم برسی چې ده ام چې شهید شوی دې نوجوانانو دپاره شهید شوی همدغسې نوجوانانو ته په هسټرۍ کې په یونیورسټۍ کې سټیټ ډپارټمنټ کې ولاړو تقریر یې ورته کولو، دې ظالمانو شهید کو. زمونږ لیډرو نن مونږ هغه ورځ مناوو او هغه څوک مناوو او هغه یادو ارمان کوو هغه پسې. زما ملګرو، تاسو د نوجوان نن سبا د قوم ته د انجینیر او د ډاکټر ضرورت نشته. نن سبا چې ضرورت دی صرف او صرف د پښتون ځوان نر لیډر ضرورت دی، د سیاستدان ضرورت دی د ملک ته. دې نوجوان سره چې چا مو واده کړې ده دوکې یې ورسره کړې ده. دلته موږ سره وعدې شوې وې چې داسې حکومت بدله راولو، داسې کردار بدله کوو. موږ هغه وخت کې سټوډنټانو موږ هم دا خوبونه لیدل چې آیا دا وخت به راځي، زړه کې مو یو ډریمز یو دغه لرل چې آیا موږ به په فیوچر کې یو ښه کردار دا مشران ادا کړي، زمونږ به جاب وي، زمونږ به نوکرۍ، زمونږ به روزګار وي، موږ به د مشرانو په کار راشو. د داسې خلکو حکومت په موږ باندې راغی چې هغه ناهلو ته پته هم نه وه چې آیا نوجوان د سکول ته بسته وړې ده او که مزدورۍ له تللی و چې دی او ماله پیسې راکوي. د هغې نه پس چې لیډرشپ پاتې نه شو دلته، نو همدا نوجوانان یې راټول که او د دوی ته دا خوبونه وښول، دا شنه باغونه یې ورته وښول چې راځئ چې ځو روزګار له ځو، راځئ چې ځو نوی پاکستان له ځو. مونږ سره خو هېڅ هم نه و، بېروزګاري وه، غمونه و، بمونه و. مونږ به څه کول؟ دې نوجوان به څه کول؟ کوم طرف ته به دې تښتېدو؟ ده په اعتبار وکړو، دله یې دوکه ورکړه. تر کومې پورې به خلک راځي او تاسو باندې به حکومت کوي؟ ولې د پښتونخوا ځوانان پاتې نه شو، دې کې ننګیالي پاتې نه شو، ټول عمر به خلک راځي. تاسو ما سره یو ځای شئ، د جناب آفتاب محمد خان شیرپاؤ سره یو ځای، د دې ملک نه قاضي اعظم فرنګۍ تښتولی و، او چې تاسو ما سره یو ځای شئ قسم په خدای چې زه به دا غله دله وتښتومه. د دې پښتونخوا نه دلته سیاست شروع شوی، د دې پښتونخوا نوجوانانو سره یې وعدې کړې وې، د دې پښتونخوا نه هغوی خپل بنیاد ایښی و. یو ملګري راته په لاره باندې خبره کوله، وایي چې دا کمتران زه لزومه، وایي دا زه وږي ساتم. ما یې دا ولې وږي ساتې؟ ما ته یې چې دانه ورته واچوم دی راځي. دې سیاستدانانو مونږ وږي ساتلي، دې سیاستدانانو مونږ سره وعدې وکړې، جوړې وعدې را سره وکړې، خو دوی ته پته نشته چې پښتونخوا کې د پښتنو سره دروغو وعدې نه چلي. تاسو ټول به انشاءالله تعالی ذهن ته ویم، ارشد افریدي ته ویم، نظار ته ویم، ټولو ته ویم، تاسو ټول به موږ سره یو ځای کېږئ، دا وخت به بدلو او راتلونکي د خپلو ځوانانو ته به دا ښایو چې دا ځوانانو په دې ځای کې دوی ستاسو مستقبل هم بدل کو، دوی لیډرشپ هم وکړو او د جناب آفتاب محمد خان شیرپاؤ سره شانه به شانه روان شو. زه ډېر وخت نه خرابوم ستاسو، دلته چېر یو ځوان تاسو راوغواړئ یا به دغه شانتې چغې وایي تقریر به کوي. ما بیا هم تاسو سره یو ریکویسټ درته کوم چې نور د دوکه کېدل، د پالیټکس دا شیزونه بس نور مه کوئ، نور یو ځای شئ، خپل لیډر وپېژنئ، خپل قاید وپېژنئ، هغه لیډران یو ځای کړئ چې چا زموږ دپاره شهادت کړی،
هغه لیډرانو سات ورکړي چې کوم د دې تاریخ ګواه دی چې هغه د بابا روزګار باندې کوي. ډېر عنقریب دا وخت بدلېدو واله دی. موږ د هغوی نوره مقابله نه شو کولی. غریب خلک نوره مقابله د دې بنګایو د دې شیزونو نوره نه شي کولی. دا به یو انقلاب شکل کې روچتېږي او د هر یو سړي ته پته صرف حال نه وي بلاست کېږي به دا هرڅه، ځکه موږ نور نه شو برداشت کولی. زه ستاسو نور وخت نه خرابوم او تاسو ډېره 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 شکریا چې موږ له مو ټایم راکړو، موږ مو راټول. والسلام.